हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है। Quran Pak ke hurmati syariah pan تحسين وتفيشكم شاغي نن دا قرآن پاک په حرمت باندې غیرت کړی دی او ټول دې چوک ته راغلي دي نو زه د دې دغه ایماني جذبې ته خراج تحسین پیش کوم هغه ورځ چې په ناروې کې دغه ظالم کم ناپاکه حرکت کړی دی زه د دې سټیج نه دې شدید مذمت کوم دعوه کوي چې دا مدینه ریاست مدینه دی نو موږ د خپل حکومت نه دا پرزور مطالبه کوو چې ناروې سره ټول سفارتي تعلقات ختم کړي او د ناروې سفیر د دې ملک نه واپس ولیږي او په دې ملک کې به هغه خلک او هغه خلک حکمراني کوي کوم چې دغه خلکو سره تعلقات نه ساتي که دغه خلکو سره څوک تعلقات ساتي هغه زموږ مشران نه دي مدي پیدا رسي دغه خلکو ته به دیني نار نه پیدا دغه خلکو ناروې ته رسي دا د ناروې واله دی دوی دا څو ځله چې دا حرکتونه کوي او بله ورځ سره عام دغه مغلوب بې غیرته اعلان کړی و چې زه به قرآن پاک سیزم او تاسو به راغونډ شئ هغه خلک ورته راغونډ وو سپورټ یې ورکړی و حکومت او هغه دا ویل چې وسیزم خلکو ته مې داسې راغونډ وي او دې بار راووتو قرآن پاک ته کینی وو چې کله په هغې اور بل شو دغه دوران کې دغه عمر الیاس چې الله پاک هغه له دا نه جرت هغه کې راغې د ایمان جذبه وه پکې څه ته ونه کتل او داسې یو نت یې ونه ورکړه چې هغې په سم پې نه کړو هغه الله هلته وشرمو چې پولیس راغلو شاته ولا بیا لاسونه ونیول زمونږ د مسلمان یې ونیو هغې یې ونیو حکومت ور اجازت ورکړی و سکیورټي یې ورکړې وه باقاعده زمونږ مدینه ریاض دا دوی وایي چې دا زمونږ علاقه زه به دا چې جوړو زمونږ مشر صاحب وایو نو زه خان صاحب ته ویم هم چې خان صاحب ناروې سره مکمل بایکاټ وکړه هر څه ختم کړه ناروې به موږ سره راکړي دا سا کباړ دې موږ نه راځي ناروې نه کباړ راځي دا موږ چې دا سیټر میټر یې چې دا موږ راځي نه دا موږ سیټر یې نه چې دا ناروې دا ستا مردارو خلکو نه جامې نه اچو ډیلي لار موږ نه استعمالو تاسو آیات کوئ په ایمان سره چې ډیلي لار به نه استعمالوو په ایمان سره وایئ ٹی لار ٹی لار بالکل ختم ہو بالکل انشاءاللہ ٹی لار سے نہیں استعمال ہو ولے کہ پدے قرآن مونږ ایمان نه ولې
په قرآن پاک موږ ایمان وړی موږ نن راوځو صرف د قرآن پاک د خاطر راوځو ناروی حکومت ناروی حکومت ناروی حکومت ناروی حکومت ناروی حکومت نعره تکبیر نعره تکبیر یو اعزاز دی چې تاسو واغېسته او د ټولو نه مخکې هم تاسو راووتې په کار دا دي چې زمونږ په ځای باندې کوم چې زمونږ منتخب خلک دي لکه مونږ ورته اېمنه پیګان وایو په کار دا دي چې هغه مونږ دې ځای نه مشران کړي دي او اسمبلو ته هم لېږلي دي پته نه لګي چې دا کافران دي چې دوی ته به پته نه لګېدلې یا به ورته لا تر اوسه پته نه لګېدلې چې دغسې په ناروې ملک کې یو بې غیرته راپاڅېد او قرآن شریف یې وسوځو په کار دا دي چې د ټولو نه مخکې د مدینه ریاست څنګه چې دا ملګري وایي د هغې مشر دا ویلي وي چې دا کار غلط وشو نو اول خو هغوی ته دا پکار و چې دا دوی په لاس هم ورکولی شي زموږ ملک الحمدلله اټمي طاقت دی او که معمولي دوی ولې څه دړاکه ورکړه نو زما په خیال د آینده لپاره به داسې هم نه کي دا ناروی ملک یو داسې ملک دی چې دا همیشه دپاره د پیغمبر علیه السلام کله کارټونان جوړوي او کله څه او د نن یې قرآن شریف وسوځو د هغې جواب خو هغوی ته میلو شو خو زه د خپل ملک نه او د دې خپل واکدارانو نه دا مطالبه کوم چې بې غیرتو تاسو خو راپاسې دا خو په خولو ووایئ که نه تاسو ګډز نه شئ کولی اسم نه شئ کولی نو څنګه چې زمونږ نن دا مستریان ټول او شاګردان او دا د بازار خلک روتي دي تاجران روتي دي او دوی په دې خوله خو وایي که نه چې دا کار غلط شوی دی نو دا خو د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی کله چې که یو غلط کار کېږي نو په کار دا دی چې مونږ د هغه په لاسو سر رکو کړو او چې په لاسو سره یې نشو رکولی نو دا دوی له په کار دي چې په خپله ژبه ووایي او دا رکو کړي دا کار نو چې په ژبه هم بې غیرتو نشی ویلی نو زما خو یقین نه دی که تاسو ورته په زړه کې ووایئ چې دا کار غلط شوی دی خو که تاسو وایئ او که نه الحمدلله مونږ مسلمانان یو او مونږ دا وایو چې دا کار بلکل غلط شوی دی دا کار بلکل غلط الله پاک دې موږ له وس او طاقت راکړي چې کوم دا موږ په خوله وایو او دا جذبه زموږ ایماني جذبه ده خو یا الله تا ته ښه معلومه ده چې موږ داسې څه وسایل موږ سره نشته چې موږ د ناروې ملک ته ورشو او د هغه نقصان وکړو دا کوم نقصان چې زموږ کړی دی دا دې ناروې ملک یوازې دا اوس نه دي کړی مخکې هم ته داسې یو څو کار کړي دي او دا صرف د مسلمانانو د جذباتو سره دوی لوبې او ټوکې کوي او دوی ګوري چې آیا دا مسلمانان څنګه دي او الحمدلله نن په ټول ملک کې په هر ځای کې په هر وطن کې دا چغه او اواز دی چې دا کار غلط شوی دی او شاباسي په هغه هلک باندې وایي په احتیاس باندې وایي چې دا دې ډېر ښه کار کړی دی الله دې هغه له مو دغسې وس ورکړي او موږ له دې دغسې وس راکړي زمونږ د وس خبره دا ده څنګه چې دې ملګرو مشران ووایي چې موږ به د ټیلینار صاحب چې چونکې هغوی ته فایده رسي دا خپلې نمبر یې ډیوایډ کړي او بل نمبر ته یې واړوئ د بل دغه ته یې واړوئ څه بل څه ته یې واړوئ خو چې د هغوی ته کومه په دې باندې فایده رسي چې دا ختم شي د خپل ملک او د خپل واکدارانو نه دا مطالبه کوو چې څنګه دې مشران ووایي چې دا د دې دا سفیر دې د دې ځای نه پاسولی شي او څنګه چې صالح شاه باچا ووایي موږ ته دا د دوی څخه جانګي او کوټونه نه دي په کار موږ له دې نه رالېږي موږ له دې اسم نه رالېږي تاسو ټول په خپله د دغې شیزونو نه بایکاټ وکړئ او کوم شیزونو باندې چې ناروی مهر وي او کوم شیز باندې چې میډین ناروی وي دا ټول مستریانو ورونو ته د بازار خلکو ته وایم چې په اخیستو کې او په خرڅولو کې کوشش وکړئ چې دغه د سره وانهلې که په دې تاسو جندي کېږئ هم نه چې د سره یې پرې وانهلې ستاسو د ټولو ملګرو ستاسو خاص کر د مستریانو د سید صالح شاه باچا او د دې ټول بازار شکریه ادا کوم او انشاءالله دلته کې نور هم ډېر سیاسي پارټۍ شته خو الحمدلله واحد د بازار مشران دي چې دا کله هم داسې ناروا زموږ په اسلام باندې څه داغ راغلی دی یا چا پې لاس اوچت کړی دی یا چا ورته په بد نظر کتلي دي نو همدقسې راوړي نن دا واده کوو او الله پاکه موږ خو هېڅ هم نشو کولی خو هر څه ته کولی چې دې په خپل قهر او تباه او برباد او زموږ مسلمانان دې پایا کې موږ به د دې نه پس کومه که چا دقسې زموږ مذهب ته زموږ د پیغمبر علیه السلام
صلی الله علیه وسلم ته یا هر چا ورته په کږه نظر وکتل نو موږ به کوشش دا کوو دا به زموږ د هغه سره زموږ دا مینه ده چې زموږ د بچو نه د بال بچ نه هغه سره د هر چا نه زموږ مینه زیاته ده موږ به په هغه باندې انشاءالله سر ورکوو او ستاسو نه هم دا امید لرم چې تاسو به همدغسې کوئ خو بیا هم په اخره کې دا وایم چې یا الله په خپل قهر او تباه او برباد یې کړي